نو په خوله کې لاړې راغلې نو خوله کې لاړې څنګه راغلې ګوره او ورته وایي د هنر به کله زده کوي دی ونه وي چې دا څو هنر دی خبره ده کله شو چې کله به زده کوي مطلب دا چې د حلوا به کله خورو حلوا او خوږ شی دی که نه او تاسو خو مونږ پورې تړلې ده ټول هم پې مونږ بدنام کړي وي د ملا وایي حلوا خوښه ده زه وایم چې اکثر مونږ واده له لاړ شو تاسو هم لاړ شئ او حلوا پکې پخه شي نو مولیان پکې درې یا څلوري ټول په شریکه یو پلیټ وخوري باقي ټول دوه دیګه تاسو وخورئ او یا مولا حلوا خوښه ده زمونږ بلکل خوښه ده زما خوښه ده حلوا ښه شی دی بهترین شی د حلوا نه بل نشته خوږ شی دی ما یو ځل یو ځای کې وي مونږ چې حلوا خورو زمونږ ثواب کېږي او مې چې تاسو خورئ ستاسو ثواب نه کېږي یو بابا راته بیا وروسته ووي ځان ته ترخزو واله خو یو حلوا ده او یو بټیاري پخ کړې ده نو چې ته خورې ستا ثواب کېږي او زمونږ ثواب نه کېږي ولې ستا هغه د جنت راغلې ده او زمونږ دره دوزخ راغلې ده ما وی نه داسې نه ده خبره ده نیت نه مونږ چې خورو مونږ جدا نیت باندې خورو رسول الله حضرت انس وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل د حضور پاک الوام خوخه او شاتم خوخه نو مونږ په دې نیت خورو چې زما د محبوب پیغمبر مبارک خوخه وا زه زکه خورم نو د حضور پاک د تبعیات او اتباع ما د پاره عبادت دی لکه حضرت انس وی رسول الله مبارک کدو خوخه ما سره روټه تناستو د کدو ټنګره پسې به ګرځې د لاس ګرځاو وی لا ازال احبه هغه نه پس مې کدو خوخ دی د پیغمبر چې کم طبيعي سیز خوخ وی طبيعي هغه له شرعي نه او د هغه تابعداري ز په ما د لپاره مستحب ده حلوا ښه شی دی ما یو ځل حلوا یو ځای کې خوړه زه موده مې دا شوګر لږ زیات شوی ډاکټر ماته وی خواږه بند کا یو ځای کې حلوا پرته وه نو ما هغه حلوا راواخېسته ما خوړه نو ملګري ماته وی مه خوروي تا باندې خو بنده ده مې سړیه که یو نوړی دوه وخورم زما شوګر به پسې ولې اوچت شي یو درجه به اوچت شي که نه چل به وشي یو درجه به اوچت شي او که مې ونه خوړه نو ټینشن مې پیدا کېږي زبردست اوچتېږي ټینشن سره خو شوګر هم اوچتېږي بلډ پریشر هم اوچتېږي بیا ټینشن نه ځان ساته اوس نه خورم ټوله به خورم چې حلوا به ډېره مزېداره و مې نه خوړه نو ټینشن ښه شی راته یې خوا که چې دا ټینشن ختم کړو څه شی دی حلوا او زه خو طالبانو ته وایم ویم دې خلکو تاسو په حلوا بدنام کړی او که پلیټ ته چا کېښوده او خلاص دې نه که غونډ که نه نو سرمن به دې وباسم به مونږ یې خدای خوري که الحمدلله نو د قاضي ابو یوسف مور ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی کله به دا هنر زده کوي وی صبر وکړه خو اوس تېره اوستې دی که نه څه موده پس دا خدای حضر نه کېږي الاړه امام صاحب هوښیار و پیسې به ورله جیب کې اچولې امام صاحب ډېر مالدار و چې کله وفات شو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراته تجارت یې کوه د کپړې او د ټولو شاګردانو له پیسې ورکولې د چندو مندو والا مولا نو چې موږ خو چندې تاسو نه غواړو بغیر د چندو نه خو کار نه کېږي خو ښه چنده په ښه طریقه په غلطه طریقه نه ډېر خلک ور چندې غواړي سوزکي ګرځئ او په لارو کوڅو کې چغې وایي دا مې نه دیږي دغه مې د بلا نه بدي شي سوزکي او په موټر یې لوسپیکر تړلی او په کوڅو کې ګرځي خدای مو بخا جومات جوړېږي مدرسه جوړېږي چنده راوړی 10 روپۍ ورکړي خدای مو بخا 10 روپۍ پلانکي راوړی خدایه ته واړه جنته ورکړې بل والا هلته 10 روپۍ ورکړي پلانکي 10 روپۍ راوړی خدایه ته واړه جنته ورکړې هلته بل والا 50 روپۍ ورکړي 50 روپۍ راوړی خدایه ته واړه جنته نو خدای دې کور د میردین جومات کا اته دې یو له ورکړل نو دا نور داسې غرق کړل کاسې د خولې نه دوا کې او چې پلس دی هغه له اته ورکړل موږ به کم خوازو په نارو به شپې کوو دا ټول دروغ لګیایي اته جنتونه نشته ښه دروازې اته دي او جنتونه بې شمېره دي ما یو ځل د شیرګل علاقې سره روان وم یو اپیز و ډېر ملګري پېژنې خو نوم یې نه علم هغه چنده غوښتن هغه څه وایي ظالم بچی هغه سم راګرانیولې وی خدای مو بخښه که نغدې نی د چرګو هګۍ راوړی
مې دې ته فارموله وایي ځکه زنانه خوړه نرمي که نه هغې سره خو د چرګو هګۍ وي دا یو ماشوم 4-5 هګۍ انډې په لاسو کې نیولې دي او زغلی یې اوس نو هګیوال بچي دا خو چې ته د دې کوڅې نه وځې خو ښکاری به دې غونډه ډکه کړې داسې هګۍ خو هم په 15-10 روپۍ کېږي که نه مې دا ناشنا ټکې دې راایستی دی چرګو هګۍ راوړی نو چې داسې مخکې شو که نه نو اوس ناست دی نو هغه هګۍ له ټک ورکړه اومه په مری راواړوله نو ما ډرایور ته ورمخکې شه په سترګو ړوند و چې ورمخکې شو مې پیدا لوډ سپیکر دې بند کړه چې بند یې کړه مې خوار شي هګۍ او چندې جومات له غواړې او خسکې یې په خپله دومره چالاک و که نه په دې مری لاس کېښود وي داسې چغې وایي څه اوس مړ دې ټولې پیسې به ظالم خوړې او د جومات په نوم به یې چندې کولې دا سپکې چندې مې نه لګي سودکو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې زموږ یو مولوي صاحب ظهور الحق حسین تنګي هغه ما ته وي پخوا به دا ښکاری وي هغه د میزرو بیا یې داسې په ګرځولې دي ماشومانو په چندو پسې پستې وي اوس وي د پلاسټک ښکاری دي د ټولو خلکو سپېمې یې پې وي سوری کړې او ټول ماشومان یې سوالګري کړل داسې چندو نه د خدای مونږ ساتي د شریعت د قیدې مطابق او د عزت دپاره رسول الله مبارک چنده کړې ده د تبوک د غزا دپاره او صحابه کرامو له هم کړې ده بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې هغه هلک نه خدای پاک څوک جوړ کړل قاضي ابو یوسف ته خدای پاک جوړ لوی شخصیت ته خدای جوړ کړ د هارون الرشید قاضی القضات چیف جسٹس ته خدای جوړ کړ نو دل هارون الرشید لا خپل لنګری الوا پخ کړی و او هغه چکه د بادام او د پسته او چلغوزو د پکې چولې وي نو چې ولې څنګه راوړې قاضي صاحب لا بادشاہ سلامت لا چې هغه قتل ودا څه شي دی ودا د لنګری ستاده پر یو خاص ډیش جوړ کړی دی خاص شی دی هغه وی زبا پیسې شمه وی دا قاضي ابو یوسف له اوسه هلکه خبرې مه کوې دا قاضي ابو یوسف له اوسه دا دین خدمت کوي فیصلې کوي قضا کوي چې هغه اخري چې دماغ یې پې تکړه شي او بیا اډر وکړه فیصله وکړه اورډیننس یې جاري کړه چې دن نه پس به دا یو پلیټ الوا پخوي او قاضي صاحب له به وړی او تاسو ته هم ګورې دا خبره کوم ښه شی عالمانو له ورکوئ چې ښه شی پوخ کې عالمانو له طالبانو له ورکوئ نیت دا کوئ چې دا د دین طالبان دي دا عالمان دي پرې چې دا ښه شی پې وخورم چې دماغ یې پې تکړه شي خدمت پې وکړي دا نیت کوئ خدای به دله ډېر لوی اجر درکوي خو موږ څه کوو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب تسهیل المواعظ هم یو ځل کته هغې کې واقع لیکلې وه یو ملا صاحب یو جماعت کې دی یو ماشوم والا کیر راوړه خو دې ماشوم دا کیر ډېره موده پس راوړه چې هغه مولوي صاحب له کیر ورکړه هغه مولوي صاحب ماشوم ته وایي چې بچې زما خو بلا کلونه په دې جومات کې وشو ستاسو د کور نه خو ماله چې توبه هم نه دی راغلی مولا روټۍ هم نه ده راغلې دا څنګه تاسو ماله نن کیر راوړه لار دې غلطه کړه دا ماشومان خو دروغ نه وایي وی دا سپی جوټه کړی و مور مې اوس تا جیلی یوسه نو ستا جي غوسه شو کاسې اوچته کړه او دیوال یې ورویشته ماته شوه خدای تباه و برباد کړه بیخ دې وځه زه سپی یم چې سپی یې جوټه کړي او په خپله یې نه خورې نو مال یې راوړئ ماشوم به ژړا شو چغې جوړې کړي زما کاسه دې ماته کړه زما کاسه دې ماته کړه استاد جي دا څه په شرمولو ووړېدو اوس به د مخلې خلک راشي چې تا کاسې ماته وایي بچې ولې جاړې بله به دله والم نه زما کاسه دې ماته کړه څه کاسه ده خو بله دله والم وایي دا زما کاسه ده دې کې پیشوګانو ته ډوډۍ خوشتومه نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایلي کړي دي وایي برتن بی اعلی قیمتي سوهن او خوراک هم سپي جوټه کړې دی هغه هم اعلی ور یو خبره درته وکړم ابن عابدین شامی رحمت الله علیه پر رد المختار کې لیکلي د شامی مشهور شامی کتاب دی وی کم انسان چې دا عالم من حیث العلم توهین وکړه دا مسلمان نه دی دا کافر دی
علماء به قدر کې عزت وکوي د علماء احترام کوي قسم په خدای زمونږ دا ښکلې عقیدې چې دا ستاسو دي او دا خشته اخلاق او دا خشته اعمال دا د علماء برکت دی دا تاسو چې مونځ کوئ تاسو ګیرې پرېښې دي تاسو حرام نه ځان ساتئ او حلال کوئ دا قسم دی د علماء برکت دی علما لرې که خدای چې مونږ به څه کوو ورچې خلک بربند شو لګیا دي خلکو ښځو نن زه خو په دنیا ګرځېدلی به تاسو لاړ شئ ازبکستان ته زه لاړم هلته علم نشته عالمان نشته په خدای یقین وکړه ښځې بربنډې ګرځي دا زما دلته ماما زوی دلته ناست دی ما سره تللی و په یو ځای مونږ ګرځېدلي یو ریدار شاه جي صاحب مصر غوندې ځای ته مصر ته تللی مصر ته دا را سره و هلته په مصر کې تاسو وګورئ دا زنانه چې دي دا بوډایګانې زنانه په خدای قسم په دې ګاډو باندې مسواکونه او په دې ګاډو باندې دا پردو غاښونو دا څیزونه خرڅوي زنانه لګیا دي او پاڼې راغونډوي او پنډونه ترې نیسي او یو بوډۍ ښځه و یو بوډۍ چې مونږ که موټل کې دیرو په تاشقند کې یو بوډۍ ښځه دا د ما سره ګواه شته یو بوډۍ ښځه سار به غریبه راله ناشته به یې پخه کړه مشره ښځه وه مونږ به لاړو مونږ به ناشته وخوړه دا به د 11 بجو پورې غریبه لګیا وه ناشته پخه یم او اږدیم او بیا به یې غلوخې غونډول هغه به انځلم او د هغې نه پس به یې دا ټول جارو کاو قسم په خدای زموږ ښځې په کورونو کې د عزت خاوندانې دي او د حیا او د پردې خاوندانې دي دا د اسلام برکت دی دا د ملا برکت دی د ملا یعنی که علم ته اخوا کې لږ غوندې ورشئ تاسو پنجاب ته لږ ورشئ چې کوم ځای کې علم نشته او کوم خلک عالمانو ته نه رانږدې کېږي ورشئ د هغوی حالت وګورئ او د هغوی د ښځو حالت هم وګورئ پرتوګونه یې غورځولي په پتلون کې ګرځي کمیسونه یې غورځولي دي په بنینونو کې ګرځي په جانګو کې قسم په خدای ګرځي پړونې نشته لوپټۍ خو یې څه کوي چې پړونې لوپټۍ هر څه ختم کړي دی غورځولي د تلې منډولي شي یا د تلې ما دا ټول کتلي دي اخواران خبر نه دي هېڅ ته نه دي خبر که ته ورته وایې پرده هغې پرده پېژني نه هغې ته دا پرده څه جدا غوندې شی ښکاري دین نه دي خبر غریبانان ګوره دا د علماو برکت دی ګورئ علماو ته ځان نږدې کې بچي عالمان کې عالمان نو هغه حلوا چې قاضي ابو یوسف له ولېږله نو مور ورسره ناسته وه خو هوښیار سړی و هغه حلوی راواغېسته مور له یې ورکړه هم مور یې دا وخوره وی بچې دا څه دي وی د ما د استاد ابو حنیفه خبره دې یاده ده وی دا هغه حلوا ده هغه هنر مې زده کړی دی د پستې او چلغوزو د بادامو حلوا ده خوره مور یې اوسه نو هغه مور یې وجړل د خوشحالۍ نه ای بچه ستا د استاد ابو حنیفه په قبر د خدای رڼاګانې نازلې کی انوار نازل کی داسې هنر یې درته ښوولی دی چې نن ستا د برکته زمونږ هم قدر او عزت دی او ستا د برکته مونږ حلواګانې خورو او بادشاه سره څنګ په څنګ ناست دی او که ما واله هنر دې زده کړی وی نو لاسونه به دې په رنګونو کې ډک پراتو او هوټل کې به دې خلکو ته ډوډۍ او لسیګانې ښودلې علم رڼا ده رڼا وکړئ په بچو باندې علم یو مصیبت دی که نه زمونږ شیطان مونږ ته یې وسوسه اچوي شیطان وایي که په بچي دې علم وکړه خوري به څه زمونږ څه تنخواګانې مدرسینو راشئ تپوس وکړئ پته به راته ولګي په مدرسه کې د استاد 4000 او 5000 تنخوا ده 6000 د غټ استاد 10000 یا 12000 چې غټ شیخ الحدیث 10000 او 11000 تنخوا ده چې دا ډېر لوی شیخ الحدیث او ډېر لوی عالم او ډېر عمر رسېدی یاره یو 15-20 دي شي هم چې د کراچو مراچو کې که ورکوي دلته نشته 5000 او 6000 تنخوا د میاشتې د ملا صاحب ده ما ته یو ځل یو سړي وي دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي د دې مولیانو ګزاره کېږي میں قسم په خدای په دې 4-5 هزار تنخوا کې زمونږ حافظان او قاریانو باندې خدای حجونه عمرې کوي دا قرضدار هم نه دی له خدای ښه ډوډۍ ورکوي هېڅ قرضه نشته وی دا سینګه مې په سینګه نه پوهېږم نه اخر مو خو 15000 او 1000 تنخوا اخلو او چې یکم راځي قرضداري ما وی زمونږ مولیان که چېرته د زوی د واده
خرچو کې او ډېرې پیسې ولګي اسراف وکړي نو قرضداري بشي یا ځان له پوخ کور جوړ کړي نو قرضداري بشي لیکن په ډوډۍ باندې نه قرضداري کېږي په جامه باندې نه قرضداري کېږي په دې 4-5 هزار کې به د خدای جون عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پیږم نه آخر څنګه مې باباجي نو زه درته څه ووایم په څنګه نه پیږم که نه نو چې داسې اخوا لاړه نو جیب یې وګوره 15 روپۍ ترې راوویستې نو واپس راغی نو مال یې راکړې مولوي صاحب دا زما له طرف نه تاله تحفه ده دا جیب کې واچوه ما وی ښه مې باباجي ورې ګورې مې تا وختي څه وې ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستا لکه خدای واچوله ستا را جیب نه راویسته زما جیب ته یې دننه کړې دا څنګه شو ته وایې که دا مولیان د لوږې مري ها ماشاءالله ډوډۍ خو موږ خوړ تاسو څه خوړه خفه کېږې ما تش لاوړه مو خوړ لاوړه تور باټینګڼ مو خوړه دا ستاسو خوراک چیلي مونږ وخوړه ګډان مونږ وخوړه چرګان مونږ وخوړه چې کوم ځای له ځو چرګان دي او ګډان دي او چیلي دي یقین په خدای که سار تلم یو ځای کې دستاربندي وه مولوي صاحب ما ته وایي ډوډۍ وخوره مې نه هلته زمونږ خپله مدرسه کې دستاربندي ده وی ډوډۍ مې پخ برابر کړې ده چیلې او ګډه غوښه ورسره کړې مې ده مې بس چې تاسو یې وخورئ دی نه خورم مونږ ته اکثر خلک وایي چیلې د لالالو دا زما دوستان دي او مونږ له ډوډۍ ټیم راکړه مې چیلې خبره پرېږده ساګ او ټیپر یادوه مونږ ساګ او ټیپر خورو دا غوښه مې غوښو نه سیکن یو ډاکټر ما ته وایي دا ګولۍ به په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پېژنې مې نه وایي چې سړی اوږي که نه مې زه اوږې نه یم زه هر وخت د خدای په فضل موړ یم اوږې به تی مونږ اوږې نه یو د خدای فضل هر وخت ډوډۍ خدای راکوي یو ځای کې یو بیان و چې په هغه کوڅه کې چې ختم بره جومات و نو په هغه لاره کې د چرګانو دوکانونه د پارامي چرګان نو چې زه بره وختمه خلکو ته مې دا خبره ذهن لراله دا مې ورته کوله مې اوس هم چې راتلم چې چرګانو یو بل ته کتلي او زه لیدم که نه یو بل ته چې هغه دې بیا راغی زمونږ د برکت حلالیږي او خلک یې خوري ډوډۍ مونږ له خدای راکړه ډوډۍ د چا لاس کې راووایه داسې نه شوق سره د عقیدې خبره چې الله خوشحاله شي ډوډۍ څوک راکوي عزت د چا لاس کې دی شوق سره چا لاس کې دی ذلت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی جون چا سره دی مرګ چا سره دی بس خبره ختم ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم الله وی د هر شي خزانه ما سره ده په یو خاص اندازه ورکو کافر له د خدای روزي ورکوي چې هغه بت ته سجده لګوي رام کوي هغه له د خدای روزي ورکوي او چې کوم د پیغمبر حدیث ته او د خدای قرآن ته ناست دی هغه له به نه ورکوي دا خو وړې خبرې دا سوچ به د ذهن نه بلکل وباسئ زما قسم په خدای قسم درته خورم بې قسم هم خبره حجت ته خو زه درته قسم خورم چې د رزق او د ډوډۍ ذمهداري چا اخیستې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر رزق فراخول و تنگل زما کر دے اللہ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين دا خو معشوم مریم و مریم پټینه چې زکریا علیہ السلام چته تجرنده به ور سره د پسې بار واچولا او چې را باغی او دروازه به کولو کړ جندن و سره بروزی پرتا وا به موسمه میوه به پرتا وا معشومه ده زکریا علیہ السلام تسو یا مریم ان لک هذا دا کمه اوس قبل سوکوي دا پیریانو ماماګانو وروړي دا د غیب عالم وروړي دي زه خو نیم خبر هغه معشومه سوی هغه پټینه قالت هو من عند الله دا د الله تر طرف نه دي او یوازې دا نه چې دا د الله تر طرف نه جواب خدل تخلاص شو دا د کمی دی الله نه جواب خلاص شو بیا هغه معشومه سوی هغه پټینه ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب ای زکریا پیغمبره چې خدای اوغواړي چاله بے حساب روزي ورکوي كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي جعل الأوهام حائرة وسير عالما لحرير زنديقا أقل من بي روزي بمخي ودي بو بسيبي اسبني
جاهل او ناپوهه به یو لاس او خولې به په روزه کې ډوبې پرتې وي. ووایه اوس روزي د چا لاس کې ده؟ داسې نه شوق سره، داسې نه شوق سره دا شی پرېږدی چې زه به بچي باندې به علم وکړم، ډوډۍ به د کم ځای نه وي. دا نیت مه کوئ چې دا علم په دې له کوم چې ډوډۍ ورته میلو شي. علم د خدای د رضا دپاره کوه، ډوډۍ به دله خدای ورکوي، روزي به خدای ورکوي، عزت به خدای ورکوي. دا دومره مدرسه چې تاسو وینئ، رښتیا ووایه دا د الله په فضل جوړه شوه که نه شوه؟ دا جوړ چې د جومات چې جوړ شو، تاسو چې ته لیدي دي چې زموږ د مدرسې څوک په کوڅو ګرځي چندې غونډې کړي دي؟ تاسو چې ته لیدي دي چې زموږ ناظم یا بل څوک ګرځېدلي دی دیوال په دیوال او کوڅه په کوڅه چې هلته مدرسه او چنده والا راکړي؟ غواړو د خلکو نه خو د عزت په بنیاد. دلته د خدای په فضل سره خلک راوړي. زموږ دې طالبانو له روټۍ خدای ورکوي. خدای قسم په خدای مخکې ورځو کې یو سړي ما ته ټېلیفون وکړ، اوس هم ما ته وایي ګوره زما نوم بنالې. مولوي صاحب ما یو غوی درولېږه او طالبانو له ولېږه، ما دلته راولېږه. بل یو سړي ټېلیفون وکړ، دوه غویان مې حلال کړي دي او دا دواړه غویان ما یو دلته راولېږه یو نعماني ته ولېږه. هلته هم طالبان دلته هم طالبان. راشد مولوی صاحب ته مې ټېلیفون وکړ، مې طالبانو له غوښه شته که نشته؟ وی ډېره ده. مې پخوه که نه وي؟ طالبان وایي چې سبزي پخه که د غوښې نه مړه شي نه شو. دا دې مخامخ ناست دی. دا خلاصه د خبرې به دی چې ډوډۍ د چا لاس کې ووایه، شوق سره ووایه. په بچو علم وکړې، په بچو قرآن زده کړې، بچې حافظان کړې چې قبر ته لاړې، قبر ته او تا نه الله هلته په قبر کې تپوس کوي ته به څه وې؟ ځه تا سره څه جواب دی؟ د خپل منځونه به خدای ته ښیې. دا مونځ دا چې مونږ پکې سوچونه وي، حسابونه او کتابونه کوو، روجې مې نیولي چې غیبتونه پکې کوو، زکات مې ورکړی دی. څه زکات دی زمونږ؟ مهرباني وکړئ چې قبر ته لاړ شئ. که الله دنه تپوس وکړي چې څه دې راوړي دي، وایي الله اسم نشته، اسم هم نه دي راوړی، خو د ځان نه پس مې یو بچې عالم پرېښی دی ستا د پیغمبر حدیثو ته او ستا قرآن ته ناست دی، یو حافظ مې پرېښی دی، یو قاري مې پرېښی دی او ستا قرآن درس کوي. انشاءالله امید ساتو د رب العالمین نه چې زمونږ او ستاسو د بخښنې دپاره دا کافي ده که خیر انشاءالله.